سبحان الله. ملګرو دا باباجان وګورئ څنګه د خپل رب سره لګیا دی، خبرې اترې کوي، څنګه د خپل رب سره د خپل مشکلات شیر کوي، څنګه د خپل رب سره د خپل ژوند تکلیفونه ډسکس کوي. یوه مسله داسې ورته لګیا دی لکه رب چې دی دا د ده مخې ته حاضر دی او دی د خپل رب مخې ته حاضر دی او لګیا دی خپل هغه مشکلات. لکه مونږ که دنیوي لحاظ سره فکر ورته وکړو، لکه مونږ چې مخې ته یو څوک راته ناست یو هغه ته د خپل مشکلات په کم اندازې او په کمې طریقې سره وایو، دغه باباجان هو به هو خپل رب ته دغه رنګې د خپل مشکلات او خپلې پریشانۍ ور مخې ته کړي دي او د خپل رب سره لګیا دی، مناجات او د خبرو کې مصروف او مشغول دی. زه یقیني درته دا خبره کوم چې د خپل رب نه د غوښتلو همدغه طریقه د ټولو نه اسانه او غوره او بهتره ده. مونږ او تاسو کې مشکل دغه دی، مونږ او تاسو کې مرض دغه دی چې مونږ ته څه مشکل راپېښ شي، څه مصیبت په مونږ باندې راشي، څه تکلیف په مونږ باندې راشي، نو مونږ یې د بندګانو سره شیر کوو، مونږ یې د خلکو سره شریک کوو. کله یو ته ناست یو سر ورته ټکو، او ما باندې خو دا مشکل راغلی دی، دا مرض راته راغلی دی، دا تکلیف راته راغلی دی، کله د یو سره، کله د بل سره، کله د بل سره. والله تر کومې پورې چې مونږ خپل مشکلات د خلکو سره د بندګانو سره شیر کوو، د هغې خلکو سره شیر کوو چې هغه په مونږ پسې خندا کوي، یعنی هغه مونږ سره هیڅ مدد نشي کولی. ما باندې یو مشکل راغی، زه د یو بل بنده سره شیر کوم، نو هغه به مانه دا مشکل لري کی. تر کومې پورې چې مونږ تاسو خپل مشکلات دا د خلکو سره شیر کوو، د بندګانو سره شیر کوو، ذلت به زمونږ ستاسو مقدر وي. هیڅ کله به تاسو عزتمند نشئ تر کومې پورې چې تاسو خپل مشکلات د بندګانو سره شیر کوئ. تر هغې پورې به تاسو عزت په خپلو سترګو باندې ونه ګورئ تر کومې پورې چې تاسو د بندګانو سره خپل مشکلات شیر کول بند کړي نه. مشکل چا راوستی دی؟ الله راوستی دی. الله سره خپل مشکل شیر کا، الله ته خپل مشکل ور وړاندې کا. مرض چا راوستی دی؟ الله راوستی دی. بېروزګاري چا راوستی دی؟ الله راوستی. د رزق تنګي چا راوستی دی؟ الله راوستی دی. مخلوق پرېږده، که نن ته مخلوق سره خپل مشکلات شیر کې، دغه مخلوق او دغه بندگان به تا پسې خندا کوي، تا پسې به ملنډې کوي. دا د انسان فطرت دغسې دی، او به تا ته سپک نظر کوي. خپل مشکلات د الله سره شیر کوئ، خلکو ته مه جاړئ، بندگانو ته مه جاړئ، ځان په خپله مه ذلیله کوئ. هغه ذات ته وژاړئ، هغه رب ته وژاړئ، کم رب چې تاسو باندې دغه مشکلات راوستلی دي. د باباجان څنګه لګیا دی؟ دغسې په خپل ژوند کې یو وخت دغسې مقرر کوي، د شپې یوه حصه دغسې مقرره کوي، د خپل رب سره کینئ، د خپل رب سره خبرې کوئ، د خپل رب نه دعاګانې غواړئ. الله وایي ادعوني استجب لکم، تاسو ما نه وغواړئ چې زه درته قبول کم. الله په هغې بنده باندې د خفګان اظهار کوي، د غصې اظهار کوي، کم بنده چې د خپل رب نه غواړي، کم بنده چې خپل رب ته سوال نه کوي. دا واورئ دا خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نور ضروریات او مشکلات د ژوند غټ اخو پرېږده، چې ستاسو د بوټ، ستاسو د چپلې یو تسمه هم وشلیږي، دا هم د خپل رب سره شیر کوئ او دا هم د خپل رب نه غواړئ. زمونږ او ستاسو دومره مهربانه رب دی. بیا هم په مونږ او تاسو باندې په دې ژوند کې غټ مشکلات راشي، غټ تکلیفونه راشي، مونږ لګیا یو خلکو سره شیر کوو، کله یو خان ته ورځه، کله یو ملک ته ورځه، کله یو افسر ته ورځه، کله بل ته، کله بل ته، هر ځای کې لګیا یو ځانم ذلیله کړی سر ټکو. ته خو راشه هغه ذات ته کښېنه، هغه رب ته کښېنه، هغه اله ته کښېنه، کم اله، کم ذات، کم رب چې په تا باندې دا مشکل راوستی. ته ګوره چې الله تعالی دا مشکلات لرې کوي او که نه. د باباجان په دې کلیپ کې ډېر غټ سبق پروت دی، ډېرې زیاتې خبرې پکې دي، خو فلحال د وخت مناسب او د دې حالاتو مناسب تاسو ته زما دا خواست دی چې د خپل رب سره خپل مشکلات شیر کوئ، خپل رب سره خپل تکلیفونه شیر کوئ. زه په یقین او په دعوی سره دا وایم چې خلکو ته سر مه ټکوئ، عزتمند به شئ، خلکو ته مه جاړئ، عزتمند به شئ، الله ته وژاړئ، خپل رب ته وژاړئ، ځکه چې دغه مشکل، دغه تکلیفونه، دغه مصیبتونه، دغه مرضونه دا د خپل رب سره شیر کوي، ځکه دغه رب په مونږ باندې دغه مشکلات راوستلی دي. د بندگانو سره هیڅ کله خپل مشکلات مه شیر کوئ. بندگان به تا ته سپک نظر کوي، تا به ذلیله ګڼي، تا به شرمنده ګڼي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه پیغام د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.